بسم الله الرحمن الرحیم. په سکرین چې کوم تصویر تاسو ته ښکاري دا سړی څه د تعارف محتاج نه دی. مفتي فضل غفور صاحب چې د بونیر ایکس ایم پی ای دی، سابقه ایم پی ای. مفتي فضل غفور صاحب له الله سبحانه وتعالی په هر میدان کې هغه بری ورکړی دی او د کمالاتو نه یو ډک انسان دی. دا د بونیر د موجودګي به زه د بونیر دپاره خوش قسمتي وګڼم، خو د بونیروالو دپاره به زه دا بدقسمتي وګڼم چې مفتي صاحب یې د حکومت نه پاتې کړی دی. د اوس چې کوم سیلاب راغلی و په 15 اګست باندې، په دې کې ټولې دنیا ته پته ده چې سیلاب څومره تباهي کړې وه. مفتي صاحب په دې کې څه وکړ؟ مفتي صاحب چې څه وکړ، دا ټول کار د حکومت و. حکومت هغه د مفتي صاحب په مقابله کې 1% کار هم نه دی کړی. یو اعلان یې کړی د 20 लाख روپو چک او هغه به لا به میلاویږي. مفتي صاحب څه وکړ؟ مفتي صاحب د ننه پورې چې سیلاب کې څومره کورونه ځای شوي د خپل کور منصوبه هغې په نوم باندې یو منصوبه جوړه کړې او د ننه پورې 28 کورونو افتتاح وکړه. د کومو خلکو چې پکې هغه کارونه او کاروبارونه هغه خراب شوي وو، د چا سوزکي وو، د چا رشکې وي، د چا یو څه کارو، د چا بل څه کارو. مفتي صاحب د 1 کروڑ روپو نه زاید د هغې رشکې ورکړې، چنچي رشکې ورکړې او چې کوم پکې لوډرې دي هغې ورکړې. د کومو خلکو چې پکې واشنګ ماشین الکترانیک سامان خراب شوی، مفتي صاحب د مفتي صاحب ټیم هغو له پري مرمت واشنګ ماشین، استري، سټوپلیزر او فریج استري چې څه قسم الکترانیک سامان دی هغه ولا صحیح کو. مفتي صاحب دغه خلکو لا چې په سیلاب کې روډ خراب شوی او روډ وته نو، مفتي صاحب ولا دننه پورې روډ صحیح کو، کار په سٹارټ دی. د دین علاوه مفتي صاحب د اوبو چې کوم پیپ لاین دی هغه هم پکې خور کو. د چا چې ایجنسی والو هغه له لیپټاپ او ورسره کاونټر هغه ورته حواله کو. داسې یو کار نه دی پاتې چې مفتي صاحب د هغې نه ورستو شوی دی او هغې نه شاته شوی دی. او اوس د مفتي صاحب د پیج نه هغه پوسټ هم شوی دی چې د 88 लाख روپو 1 کروڑ ته نږدې چې د 1600 کورونو دپاره، د 1400 کورونو دپاره مفتي صاحب هغه د خوراکي موادو هغه پیکج هغه تقسیم کو. خو حکومت له هم پکار دی چې د مفتي صاحب سره مرسته وکړي، خو د حکومت له الله پاک دا قوت او دا توفیق ورکړی نه دی. مفتي صاحب ته به انشاءالله دا یتیمان، دا کونډې او دا مزدورکاره دا ټول د بونیر عوام به ورته دعا کوي او انشاءالله دا ټول عوام به پر روان وخت کې د مفتي صاحب شانه به شانه ولاړ وي.